أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام سپارہ آیات نمبر 108 ولا تسبوا الذین او تاسو رد بد موائے کنزل مکوئے الذین هاغ معبودان باطل ہوتا یدعونا چی دوی رابلی یعنی دا کافران رابلی من دون اللہ سوا دا اللہنا فیسب اللہ پس دوی بکنزل اکڑی اللہ پاک تا عدوان د بغض د وجنا بغیر علم پنا پویتیا سره ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله دې آیات شأن نزول دا دی چې ابو طالب سے بیمار شو دسی بیمار شو چې دغه بیماری کې بیا د داړو وفات شو دغه بیماری نه جوړ نشو چونکه دغه دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تبا کافرانو ډیر تکلیفونه رسول چې کله بیمار شو نو چې هغه ژوندی وو برابرو جدي به تکلیفونه رسول نه ابو طالب سبا دفاع کوله د خپل وراره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه سره په ار سختۍ کې ولاړو او د ار چاته پته ده اگر چې ابو طالب ایمان نه دی راوړی کافر د دنیا نه تللی دی خو د نبی علیه السلام سره ډیر محبت او ډیر زیات په مینو د نبی علیه السلام قدر او اهمیت د ابو طالب په زړه کې وو د مخکې ایمان نه راوړي خو په ار سخت کې بعد خپل وراره سره څنګ په څنګ باندې ولاړو چې دې کله بیمار شو دسی بیمار شو چې بیا په دغه بیماری کې د داړو وفات شو نو ابو سفیان دی ابو جهل دی کم چې د قریشو سردارانو دی مشوره وکړه چې یاره ابو طالب چې کله وفات شي او دی مړ شي دنیا نه لاړ شي نو کو بیا موږ نبی علیه السلام علیه بالله قتل کو نو خلق برا باندې بد ویږي تر کمې پورې تر ژوندی وو نو رواره ته ولا چا سنوي تاسو یې رواره ته ولا سنوي خو چې کله هغه وفات شو د دې وجې نه دغه د ویرې نه چې کله هغه وفات شو نو تاسو راولګېدئ د رواره خو ولا قتل کو نو خلق براله پیغور راکړي نو راځي چې لړ شو د ابو طالب په مخ کې د هغه سره یو فیصله کن خبره نو ابو سفیان او ابو جهل او دغه رنګ عمر بن عاص رضی الله عنه دی له مسلمان شوی نو دی لاړل او هلته کې بل یو کس یې وکتو مطلب دغه کس نوم هغه ته ویل چې ته ورشه او د ابو طالب صاحب نه ټیم راواخله نو هغه لاړو د ابو طالب صاحب نه ټیم راواغستو چې ټیم یې راواغستو دا سرداران لاړو او د ابو طالب صاحب سره کېناستل ورته ویل چې ستا دا وروره زمونږ د بوتانو پسې رد بد وي او دې زمونږ د بوتانو خدایانو پسې خبرې کوي نو داسې کار وکړه دا وروره دې پوهه که دې راوغواړه ابو طالب صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغوښت چې که نبی علیه السلام کله راغی دي ته څه مسله ده د سردارانو ورته وایي داسې کار دی چې ته به زمونږ په خدایانو پسې بد نه وای او مونږ به ستا په خدای پسې بد نه وایو نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې بالکل ټیک خبره ده خو که تاسو زما یوه خبره منئ زه تاسو ته یو کلمه ښودل غواړم کو تاسو چې هغه کلمه وویله هغه کلمه مو قبوله کړله نو ټول عرب باندې بس تاسو حکومت تاسو به د ټول عرب مالکان یې
او عجم چې څومره دي نو هغه به ستاسو تابعدار هغه به هم ستاسو تابع وي. ابو جهل وی ته خو یو کلمه وایې راته ووایې زه 10 کلمې وایم د دې دپاره چې دا ټول عرب زما غلامان شي او زما په ټول عرب باندې حکومت راشي زه 10 کلمې وایم. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل قل لا اله الا الله لا اله الا الله قولوا لا اله الا الله تاسو ټول لا اله الا الله وایي. نو بس ټول پاسېدل غوسه شو. نو ابو طالب صاحب نبی علیه السلام ته یې ورواره بله خبره کو دي هغه ورته وکړه ځکه دا خلک چې دی سرداران دي ستا د دې کلمې نه یریږي. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل ما سره بله کلمه بله خبره نشته زما همدقه خبره ده کو دي زما په لاسو کې نور او دا اسمان چې کوم دی کیدي زما په دې لاس کې بیا به هم زه دې خبره ونه منم زما دقه یو خبره ده ګدا مني نو ټیک تا ګدا نه مني بیا ټیک چې په دې باندې کار وشو. ابو جهل د سردارانو نبی علیه السلام ته ووی چې ته زمونږ د خدایانو پسې بد رد وایې د دې نه نه منې کېږي نو کوم رب چې ته پیغمبر جوړ کړی را لېږلی موږ به هغه پسې بد وایو هغه پسې به والعیاذ بالله کنزل کړو. نو دا آیتونه نازل شو. الله پاک دا آیتونه را نازل کړل چې ولا تسبوا الذین تاسو کنزل مه کوئ الذین هغه معبودان باطله وته هغه خدایان باطله وته یدعون چې دا کافران یې بلی چې دی عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه ولې مه کوئ فیسب الله پس دوی به کنزل وکړي الله تعالی ته عدوا د بغض د وجې نه بغیر علم په ناپوهتیا سره دوی به هم چې کوم دی ستاسو صحیح خدای ته چې کوم دی کنزل وکړي. نو دا آیاتونه الله پاک جل شانه نازل کړل. نو مخې ته آیاتونو کې نبی علیه السلام مخاطب شوی دی اتبع ته اتباع کوه ما اوحی الیک من ربک دغه رنګ وما جعلناک علیهم حفیظا وما انت علیهم بوکیل. دې ټولو آیاتونو کې نبی علیه السلام ته مخامخ خطاب دی نبی علیه السلام مخاطب کړی دی او دلته کې ولا تسبوا الذین تاسو کنزل مه کوئ. نبی علیه السلام چرته په خپل عمر کې په ټوله زندګۍ کې کنزل خو نه د کنزلو شکل چې تم نه دی اختیار کړی خو شاید چې صحابه کرامو کې هغې د دې بوتانو باره کې صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرامو د دې بوتانو په باره کې سخت الفاظ استعمال کړي هغې هم کنزل نه دي کړي سخت الفاظ استعمال کړي. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ته یوازې خطاب ونه شو ځکه نبی علیه السلام ورته کنزلو شکل نه دی اختیار کړی او بیا هم نبی علیه السلام ته وایي چې ته کنزل مه کوه نو په ته سره ورته خطاب ونه شو تاسو کنزل مه کوئ. بیا به نبی علیه السلام خفه کېدو. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ته مخاطب نشو بلکې ټول صحابه کرام مخاطب شو ټول مسلمانان چې تاسو چې کوم دی کنزل مه کوئ د دې معبودان باطله وته. ولا تسبوا الذین او تاسو بد رد مه وایئ هغه معبودان باطله وته یدعون چې دوی بلی من دون الله سوا د الله نه فیسب الله نو دوی به کنزل وکړي الله تعالی ته عدوا د بغض او د ظلم د وجنه بغیر علم په ناپوهتیا سره به ورته کنزل وکړي. کذالک دغه رنګې زینا مونږ مزین کړي دي لکل امت د هر فرقې دپاره عملهم د هغوی عملونه. نو دلته کې اوس کو دا سوال څوک وکړي صحابه کرامو دوی تاسو داسې هم ووایئ چې زه الله یم زما په هر څیز باندې قدرت دی زه قادر یم په هر څیز باندې. صحابه کرامو دوی زړه کې دا خیال مه راولئ چې ګودي چېرته ما ته کنزل وکړي زه به یې فوراً غر کړم زه داسې کولی شم الله کولی شي داسې چې دوی څنګه کنزل کړی وي خبرې خوله کې پاتې شوي الله غر کړی وي. خو الله فرمایي کذالک زینا دغه رنګې مونږ ښایسته کړي دي لکل امت هر فرقې ته عملهم د هغوی عملونه. د دنیا دارالامتحان ده دارالابتلا ده دا د امتحان ځای دی دا د بدلې ځای نه دی دارالجزا نه دی د بدلې ځای نه دی. نو د دې وجې نه ځکه کو داسې کېدل یو سړي ګناه کول الله فوراً هلاکولی نو بیا خو د دنیا امتحان نه پاتې کېدو بیا به هر سړي ایمان راوړو. خو دا چل خو په دې کې دی چې الله ورته مهلت ورکړي نو دوی وي زه ښکلی عمل کوم بل په خپل کفر کې مبتلا دی هغه وي زه خپل ښکلی عمل کوم ماته خپل عمل ښکلی د دې وجې نه ښکاري چې لا جزا سزا خو میلاو شوي نه دي که نه هغه وروستو دي دا خو امتحان دی امتحاني حال کې خو ډایرکټ چې کوم دی نتیجه نه وټ کېږي رزلټ نه وټ کېږي امتحان ورکړي د هغې نه وروستو ورته بیا چې کوم دی د پاس او د فیل او د ښه او د بدو نمبرو پته لګي. نو دقه شان د دنیا دارالامتحان دی الله وایي چې زه داسې کولی شم خو داسې کوم نه په دې خفه کېږم صحابو ته وایي
کذالک دغه رنګ زینا مون خیسته کړي دي لكل امه هر فرقې ته عملهم د هغوی عملونه ثم الى ربهم بیا به د دوی رب ته مرجعهم د دوی پیش کېدل وي فینبئهم صحابو دي تلوار مګوي د دې رب ته به د دې پیش کېدل وي فینبئهم نو هغه الله به دوی ته وښیي بما ها عملونه کانوا یعملون چې دوی کول دې چې کوم عملونه کول د هغې سزا به ورته الله بیا هلته کې ورکوي خو دنیا کې ورته د دې وجې نه ورکوي چې بیا د دنیا دارالامتحان دا د امتحان ځای بیا نه پاتې کېږي بیا خو امتحان نه پاتې کېږي ایمان بالغیب نه پاتې کېږي نو د دې وجې نه الله پاک جل شانه ته تلوار مه کوئ د دې آیات مبارک نه چې کوم دی علما یو اصولي مسله چې کوم دی مستنبط کی اصولي مسله او هغه اصولي مسله دا ده چې دلته الله فرمایي لا تسبوا الذين يدعون من دون الله نبی علیه السلام یو حدیث مبارک کې فرمایي صحابو ته وی تاسو خپل میندو ته کنځل مه کوئ مور او پلار ته کنځل مه کوئ نه خو د صحابو زمانه او زموږ زمانه خو نه وه دې زمانه کې خو مور او پلار وی هم خلکو کنځل ورته هم کوي تړي هم وی هم ولي هم نو صحابه د الله پیغمبر دا خبره خو ناممکنه ده چې سړی موږ خپل مور او پلار ته کنځل کوو نبی علیه السلام ته وفرمایل تاسو خپل مور پلار ته کنځل نه کوئ خو تاسو د بل مور پلار ته کنځل کوئ نو چې کله تاسو د بل مور پلار ته کنځل وکړئ نو هغې راولګي ستاسو مور او پلار ته کنځل وکړي نو دا داسې شو لکه تاسو چې په خپل مور پلار ته کنځل وکړو نو دلته کې ولا تسبوا الذین تاسو کنځل مه کوئ د دې معبودان باطله ته ځکه چې دوی به بیا ستاسو صحیح الله ته کنځل کوي حقیقي الله ته به ستاسو کنځل کوي نو دا داسې لکه تاسو چې په خپله الله ته کنځل وکړو نو د دې عمل نه چې کوم دی صحابه منع کړل او د دې نه دا مسله چې کوم دی مستنبط کېږي چې یو څیز چې کوم دی فی نفسه په خپله باندې واجب او ضروري نه وي یو عمل واجب او ضروري نه وي بلکې مباح او مستحب عمل وي مباح او مستحب عمل وي او هغه د بل ممنوع او حرام څیز دپاره ذریعه ګرځي نو دغه مباح او مستحب عمل ترکول پرېښودل ضروري دي یو عمل مباح دی یا مستحب دی خو که دغه مباح او دغه مستحب عمل ته کوي فرض او واجب نه ګوري ضروري اعمال نه مستحب وي یا مباح وي او دا عمل ته کوي او دا عمل د بل یو حرام سیز دپاره خلق په حرامو کې مبتلا کېږي د دې د وجې نه نو دغه مباح او مستحب عمل پرېښودل بیا ضروري دي او د دې کول بیا منع دا عمل به نه کوي اگر چې دا مستحب عمل دی ښکلی عمل دی خو دا به بیا نه کوي او د هغې مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عائشه به ته وفرمیل چې زما زړه غواړي دا بیت الله چې ابراهیم علیه السلام په کومه طریقه باندې جوړ کړی نو دا حتیم چې دی حتیم دا په بیت الله کې دننه و یعنی دا د بیت الله حصه وه بیت الله کې دننه و دا حتیم او دویم دا چې ابراهیم علیه السلام د دې ځمکې سره اوار جوړ کړی او دریم دا چې په دې کې 2 دروازې وي یو مغربي طرف ته او مغرب طرف ته بل مشرق طرف ته نو په یو دروازه به خلک راوتو او ننوتل او بل دروازه باندې به وتل نو چې کله عربو د نبی علیه السلام د بعثت نه مخکې پیسې حلالې پیسې راجمع کړې نو هغه کمې وي نو د حتیم د عیسی اعتبار کړله عربو چې کله دوباره د تعمیر کو نو د حتیم د عیسی اعتبار جوړه کړله پیسې ورسره کمې وي او دویم ترمیم به کې دا وکړو چې بیت الله اوچت جوړ کړو د ځمکې نه اوچت جوړ کړو داسې د دې لپاره چې موږ څوک غواړو هغه به ور داخلېږي چې موږ څوک نه غواړو نه عکس به ورته نه داخلېږي او دریم ترمیم یې دا وکړو چې مغرب طرف ته کومه دروازه وه نو هغه یې بنده کړله نو چې کله نبی علیه السلام راغی او نو عایشه به ته وفرمیل چې زما زړه دا غواړي چې دا زه د خپل نیکه د خپل پلار په شکل باندې جوړه کړم چې څنګه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه د ځمکې سره اواره جوړه کړې وه 2 دروازې پکې پرېښې وې حتیم یې په بیت الله کې دننه جوړ کړی زما زړه دا غواړي چې داسې وکړم خو د دې وجې نه کوم چې عرب به وایي چې نبی علیه السلام په بیت الله کې هم خپل تصرف وکړو په هغې کې هم خپل کارونه چې کوم دی شروع کړل او دی هم په قبضه کې واچ نو دا خلک په قسم خبرې کوي دا خلک ګمراه کېږي نو د دې وجې نه زه دا جایز کار پرېږدم داسې نه کوم نو بیت الله تعمیر کول بیا د ابراهیم علیه السلام په شکل باندې جوړول دا مباح او جایز او ښکلی مستحب کارو خو نبی علیه السلام پرېښود څه د وجې نه چې خلک چې کوم دی په فتنه کې مبتلا نشي نو یو جایز او مباح کار وي خو هغه مباح کار کول هغه جایز کار کول هغه مستحب کار کولو د وجې نه نور خلق په فتنه او په فساد کې مبتلا کېږي نو بیا به هغه مباح او مستحب کار پرېږدي هغه پرېښودل بیا واجب دي ضروري چې دغه کار بیا پرېږدي نه به یې کوي او که کوي نو ته بیا ګنهګارېږي
ولا تسبوا الذين او تاسو رد بدموای هغه معبودان باطل او ته يدعون چې دوی بلی من دون الله سوا د الله نه فيسب الله پس دوی به کنزور کړي الله تعالی ته عدوا د بغض د وجنه بغیر علم پنا پویتیا سره کذالک د غرنګ زینا مو خسته کړي دي لكل امه هر فرقه ته عملهم د هغوی عملونه ثم الى ربهم بیا دوی رب طرفته مرجعهم د دوی پیش کېدل وی فینبئهم پس هغه دوی ته اوخی یعنی هغه الله به دوی ته اوخی بما ها عملونه كانوا يعملون چې دوی کول واقسموا او دوی قسمونه خوړل بالله په الله باندې جهد ايمانهم کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کوچر راغي دوی ته آیتن فرمایشی معجزه ليؤمنن نخامخ دوی ایمان راوړي بها په فرمایشی معجزه باندې قل افرمایو د ایبا حبیبا انما الآیات عند الله بیشک اختیار د معجزات د الله سره دی دا آیات د قریش سرداران راجم شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته افرمایل عرض ورته وګد الله پیغمبره کو چرتا مونږ ته د صفا د غر د سرو زرو کو نو مونږ بتا اومنو بتا باندې به ایمان راوړو چې ته د الله پیغمبري نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه قسمونه واغستل چې دا په حقیقت کې تاسو ایمان راوړای کو اسه وای نو دیو ته په الله باندې پاخه تاکیدی قسمونه خوړل چې په الله قسم ولا بالله ثم تلا چې موږ به ایمان راوړو کو چې دا معجزه تاسو په لاس باندې ظاهره شوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو او الله ته ودرېدو الله ته چې کوم دعا شروع کړل چې الله پاک دا معجزه ظاهره کې داخله ایمان راوړي جبريل عليه الصلاة والسلام راغي ورته وی د الله پیغمبره بالکل ستاسو سوال به الله قبول کی الله به معجزه ستاسو په لاس باندې ظاهره کی ستاسو دعا به الله قبول کی د صفا د غرب او ته الله د شروع کی خو الله ته پته داخله ایمان نه راوړي نو کوچري الله د غر د شروع کو ستاسو د پرمیشي معجزه الله قبول کړله معجزه ظهور ستاسو په لاس باندې او شو نو بیا د الله یو قانون دی د الله قانون دا چې کوم او کم مذهب والا کم خلقو فرمایشی معجزه د پیغمبر نه غوښته ده او الله هغه معجزه ظاهره کړې ده د الله بیا او بیا د خلقو منلی نه دي په پیغمبر ایمانو نه دی راوړي نو بیا د الله دا قانون دی چې د خلقو کې یو کس نه دی پرېږي دا الله قانون دی صالح علیه السلام واقعا تاسو مه ته ده چې هغه فرمایشی معجزه وغوښتله چې اوخه پیدا شي د ګټ نه او بیا په دغه ټیم باندې لنګ شي او پورا نو هغه معجزه الله ظاهره کړله د صالح علیه السلام په لاس باندې خو چې کله کوم بیا د هغې نه باوجود چې کوم دی انکار وکړو د پیغمبر نو الله بیا ټول تباه برباد کړل نو دا د الله قانون دی چې کوم فرمایشي معجزه طلب کی او الله هغه معجزه د دې سوال پوره کی معجزه ظاهره کی او بیا هم د خلک اون مني نو بیا الله په دې کې یو نه پریدي نو جبرئیل علیه السلام راغی ته د الله پیغمبره دا خلک ایمان نه راوړي الله به دغه شان دي وکي او الله به چې کوم دی د غرد سرو کی او کو چې دی ایمان را نه وړو نو بیا الله پاک دې ته یو سکند نه ګوري دا ټول به تباہ برباد کی نبی علیہ السلام ډېر شفیق پیغمبر ډېر مهربان او نبی علیہ السلام ته د خپل قوم معلومو چې دا دروغجن دي ایمان نه راوړي نو نبی علیہ السلام د دې خبرې نه شاته شو او بیا دغه سوال چې کوم دی اونکو واقسموا او دوی قسمونه وخړل بالله په الله باندې جهد ايمانهم کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کوچر راغ دوی ته آیتن کوچر رال دوی ته آیتن فرمایشی معجزه ليؤمنن نو خامخ دوی ایمان راوړي بها په دغه فرمایشی معجزه باندې دا الله پاک دې قول را نقل کړل چې دی به دا خبره کوله چې موږ به خامخ په پتا باندې ایمان راوړو قل او فرمایو ته ای پاک حبیبا انما الآیات عند الله بشک اختیار د معجزات عند الله سره دی ما سره د معجزات اختیار نشته دی وما يشعركم او سیس خبر درکړو تاسو ته ټول مخاطب کړی دي وما يشعركم او سیس خبر درکو تاسو ته چې دوی به ایمان راوړي شاید چې بای صحابه دا خبره کړي چې کو الله پاک دا معجزه ظاهره کړنو ډیره بخوي په دې کې څه نقصان دی کو دا معجزه د غر د سرو شو نو به خلک په ایمان راوړي چې ایمان راوړي نو خلک مسلمانان شي نبی علیہ السلام هم خوشاله شي مسلمانان هم خوشاله شي خلک هم د جهنم نه بچ شي صحابه کہ شاید چې دا خبره کړي نو الله تو فرمایل وما يشعركم او سیس خبر درکړو تاسو ته چې دوی به ایمان راوړي حالانکه الله ته پته شي دی ایمان نه راوړي انها بشک دا معجزه اذا جاءت هر کله چې راشي دوی ته
لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. الله ته فرمایي کو دا معجزه چې کوم دی ما دي ته ظاهره کړه بیا دی ایمان نه راوړي او چې بیا ایمان نه راوړي بیا زما قانون دا دی چې دی به تباه کوم نو ولې را باندې خلک تباه کوي. لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي. ونقلب او من اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم او نظرونه د دوی کما لم یؤمنو لکه څنګه چې دوی ایمان نه راوړي به په دې معجزاتو باندې. او په معجزاتو کې د ټولو نه لویه معجزه کومه ده؟ قرآن مجید دی. د نبی علیه السلام په معجزو کې د ټولو نه لویه معجزه ده. لکه څنګه چې دوی ایمان نه راوړي په قرآن باندې اول مره په ډومبي ځل باندې. ونقلب الله یې مونږ د دې نظرونه او د دې زړونه د حق خبرې نه اړو. حق دینی نی دا طاقت ته الله یې مونږ سلب کړی دی. دی حق خبره دی زړه ته نه کوزیږي دی ایمان نه راوړي. ولې نه راوړي؟ الله وی دا طاقت ته مونږ ختم کړی دی. نو والعیاذ بالله الله ولې ظالم دی چې الله د خلقونو طاقت سلب کوي؟ نه د څه د وجې نه؟ د دې د عمل د وجې نه. لا یؤمنون دا سبب دی چې دی د ضد د وجې نه په ډومبي وخت کې ایمان نه دی راوړي. دی ته پته وه چې د الله د پیغمبر په حق باندې دی خو لا یؤمنون دی د ضد د وجې نه ایمان نه دی راوړي په ډومبي وخت کې. نو د هغې سبب د وجې نه د هغې وجې نه الله د دین د قبولیت هغه طاقت اغسته دي. د دې سترګې د حق لیدلو نه ړندې کړي دي او د دې زړونه د حق قبلولو نه ړانده کړي دي. حق نشي قبلولی. د څه د وجې نه؟ چې دې د ضد د وجې نه ایمان نه دی راوړی. دا نه چې د ناپوهتیا د وجې ایمان نه دی راوړی. لا یؤمنون نو دا سبب دی د دې د سترګو او د غوږونو د ړندولو دپاره. دا سبب دی چې د دې غوږونه د دې سترګې او د دې زړونه دا حق نشي قبلولی. ونقلب نو الله وی چې دې د ضد د وجې نه ایمان نه دی راوړی. نو ونقلب د دې وجې نه مونږ اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم او نظرونه د دوی. د دې زړونه او د دې نظرونه د حق قبلولو نه مونږ اړو. دلته چې کوم دی دغه د اورېدو طاقت یې ذکر نه کو چې د دې غوږونو طاقت مونږ اړو. یې ځکه ذکر نه کړل چې دلته خبره د معجزاتو شروع ده او معجزات په سترګو هغه مخصوصي څیزونه دي. په سترګو باندې ښکاري نو سترګې ذکر کړي غوږونه یې ورسره ذکر نه کړل. او چې کله سترګې یو څیز ویني حق څیز ویني نو زړه بیا په خپله باندې دا خبره کوي چې دا څیز ما تسلیم کړي چې دا څیز حق دی. نو زړه او سترګې ذکر کړي غوږونه یې ذکر نه کړل. ونقلب او مونږ لا یؤمنون دی د ضد د وجې نه ایمان نه راوړي. نو چې د ضد د وجې نه ایمان نه راوړي الله وی د دغې ضد د وجې د ایمان نه راوړو د وجې نه ونقلب مونږ اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم او نظرونه د دوی د حق لیدلو نه او د حق قبلولو نه کما لم یؤمنو لکه څنګه ځکه چې دوی ایمان نه راوړی به په دې قرآن باندې اول مرتن په ډومبي ځل باندې. څنګه قرآن راغی دی ایمان را نه وړو د ضد د وجې نه. نو الله داسې وکړل چې په آینده وخت کې هم دوی ړانده کړل چې حق څیز یې نه لیدو او زړونو ته یې وله ژرندې ووالې. ونذرهم او مونږ پرېږدو دوی فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون به دوی سرګردانه وي. الله وی دی به سرګردانه ګرځي. ولا تصبوا الذین او تاسو رد مد موایې هغې معبودان باطل او ته یدعون من دون الله چې دوی بلی من دون الله سوا د الله نه فیصب الله پس دوی به کنځل وکړي الله تعالی ته عدوا د ظلم او د بغض د وجې نه بغیر علم په ناپوهتیا سره کذلک دغه رنګې زینا مو ښایسته کړي دي لکل امت هرې فرقې ته عملهم د دوی عملونه ثم الى ربهم بیا به د دوی رب طرف ته مرجعهم د دوی پیش کېدل وي د دوی واپس کېدل وي فینبئهم بیا به هغه وښیي دوی ته بما عملونه کانو یعملون چې دوی کول. واقسموا بالله او دوی قسمونه وخوړل په الله باندې جهد ایمانهم کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کو چېرې راغې دوی ته آیتن کو چېرې راله دوی ته آیتن فرمایشي معجزه لیؤمنن نو خامخا به دوی ایمان راوړي بها په هغې باندې. قل او فرمایه ته ای پاکه حبیبه انما الآیات بېشکه اختیار د معجزاتو عند الله الله خاص الله سره دی. وما یشعرکم او څه خبر درکړو تاسو ته چې دوی به ایمان راوړي او حالان کې دی ایمان نه راوړي الله ته پته ده انها بېشکه کو چېرې دا معجزه اذا جاءت هر کله چې راشي دوی ته لا یؤمنون بیا هم دوی ایمان نه راوړي د ضد د وجې نه. ونقلب چې دوی د ضد د وجې نه ایمان نه راوړي نو الله فرمایي ونقلب مونږ
اړو افئدتهم زړونه د دوی و ابصارهم او نظرونه د دوی د حق لیدو او د حق قبلولونه کما لم یؤمنو زګه چې دی ایمان نه دی راوړي به په دې قرآن باندې اول مرتين پړومبي ځل باندې د ضد د وجنا ونذرهم او مونږ پرېږدو دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون به دوی سرګردانوي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو کنزل مکوئ هغه معبودان باطل او د چې دوی بل یعنی کافران بلی من دون الله سوا د الله نه فیسب الله بس دوی به کنزل کړي الله تعالی د عدوا د بغض د وجنا بغیر علم بنا پویتیا سره كذلك زینا لكل امه عملهم دغه رنګ مون خسته کړي دي د هر فرقې د پاره د هغوی عملونه ثم الى ربهم بیا به د دوی رب طرف ته مرجعهم د دوی پیش کېدل وي فینبئهم بما كانوا يعملون پس هغه به دوی د اوخیها عملونه چې دوی کول واقسموا بالله جهد ايمانهم او دوی قسمونه اخړل په الله باندې کلک قسمونه خپل لئن جاءتهم کوچر راشي دوی ته آیت فرمایشی معجزه لا یؤمنون نخام خاب دوی ایمان روړي به هغه فرمایشی معجزه باندې قل او فرمایو ته بغه حبیبا انما الآیات عند الله بشک اختیار د معجزات خاص ته الله سره دی وما یشعرکم او سوسیز خبر درکړو تاسو ته چې دوی به ایمان راوړي انها اذا جاءت بشک دا معجزه اذا جاءت هر کله چې دا راشي لا یؤمنون بیا هم دوی ایمان نه راوړي ونقلب دغه بیا هم دوی ایمان نه راوړي د ضد وجنا ونقلب چې دی ایمان د ضد وجنا را نوړون ونقلب من اړو افئدتهم د دی وجنا ونقلب او من اړو افئدتهم زړونه د دوی وابصارهم او سترګې د دوی د حق لیدلو د حق قبلولونه کما لم یؤمنوا لکه څنګه چې دوی ایمان نه دی راوړي به په دې قرآن باندې اول مره پړومبي ځل باندې ونذرهم او مونږ پرېږدو دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون به دوی سرګردانوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك